نو موقع به ورکوم خپل ملګري کامران خټک له کامران څه به وایي نن که تاسو خبره شروع کوئ نو د دې دومره لوی لیست کې به د کم ځای نه شروع کوئ؟ تم بھائی څنګه کم خبر تا مونږ خپل ویورز ته ورکو چې وزیر خیبر پختونخوا او صوبایي حکومت چې کم مشیر دی خلیق الرحمن هغه کوټي کلان ته لاړ دی او هلته کې انتخابي مهم ته اشفاق خان تحصیل امیدوار دی پاکستان تحریک انصاف هغه انتخابي مهم سلسلې کې په کوټي کلا کې ورته استقبالي پروګرام شوی و. هلته کوټي کلا کلي کې چې داخلي وو نو کلي خلک ورته ګڼ تعداد کې بار راوتي وو او په لارې ایثار کو نارې مو والې او په کلي کې داخلي بند کا تفهیم چې ای ورته وایي چې 2018 کې چې کوم الیکشن شوی دی هغې نه بعد به ایم پی اے صاحب چې دی خلیق الرحمن هغې به په دې علاقې کې داخل شوی نه دی چا لیدلی نه دی. نو ووټران چې دي نو ووټرانو په دې باندې شدید اعتراض و ګیلۍ وه خپل ایم پی اے نه چې ته مونږ منتخب کړی وې او 2018 نه اوسه پورې ته نه راغلی اوس چې انتخابي مهم رالو دی تحصیل نظامت نو اوس بیا ته یو ځل اوټ دپاره رالي نو اوس مونږ تا په کلي کې نه پرېږدو نو ډېر زیات هغه خپل وجوهات هم پیش کړو خپل دغه عوامو ته خو عوام هېڅ ونه منلو او کلي وانې هغه داخله بند کا نو هغې دغه شان دي چې نو سره د کم امیدوار و اشفاق خان کم امیدوار هغه سره یو ځای واپس رالو او کم چې استقبالي شوی نو استقبالیا د دې وجه ونه شوه. نو تفهیم دا دې ته بل طرف ته چې دی نو خلیق رحمان چې دی کم ایم پی اے دی صوبایي حکومت مشیر هم دی بل طرف ته وزیر اعلی مشیر دی بل طرف ته چې دی نو انتخابي مهم کې هغه ترقیاتي کارونه اعلانونه هم کړي وو او په ریکارډ باندې هم راغلي وو او دغه شان الیکشن کمیشن چې هغه نو الیکشن کمیشن چې دی نو هغه ته انتخابي کم قواعد دي هغې خلاف ورزۍ باندې نوټس ورته جاري کړی دی او خلیق رحمان چې دی تفهیم دو ځای کې خو ناظرینو ته مشکلات کې ونښتو یو طرف ته خو چې کوم اشفاق خټک ته دی انتخابي کمپین چلی نو هلته خلکو ایثار کو بل طرف ته الیکشن کمیشن نوټس هم ورته میلاو شو نو تفهیم اوس خلک چې دی اوس نو د الیکشن کې مونږ ګورو اوسه پورې خلک ډېر زیات پرامن وو دغه خو خپل ایم پی اے یا ایم این اے نه خلکو ګیله معنا دا جوړیږي ولې چې اکثر څوک چې ووټ اخلي هغې نه مخکې دا امیدوار ورته یي چې وعدې کوي ورسره او ورته یي کوم مسایل دي دا زه کامیاب شي نه به زه حل کوم درته خو چې بیا ونه لیدلی شي لکه 2018 نه کوټي کنا هوا مو دا بینا ده چې مونږ خپل علاقې کې د ایم پی اے صاحب ویش شکل نه دی لیدلی نو که دا رجحان هر ځای کې داسې راوتو نو زه یم چې د فیم کم منتخب ایم پی اے وي ایم این اے وي یا ناظمان وي نو بیا به دې خوف نه د یارې نه به هوا مو کارونه کوي چې یاره هوام چې دی هوښیار شوي دي ووټر چې دی اوس هوښیار شوی دی اوس صرف دې ته نه ګوري چې یاره ته 15 کاله بعد به بېرته راځې بیا به تا سره حساب کتاب کومه نو دا جمهوري سیسټم دپاره وایي نو موږ وایو چې یاره دا یو ښه اقدام دی د عوامو طرف نه ولې چې دا چې خپل ووټر چې دی خپل مشر زبردست احتساب بالکل ووټر چې دی بشعوره شو چې کوم ځای کار نه کېږي او بیا داسې موقع ته راځي بل لپاره ووټ غواړي نو دا چې یاره یو خو تا خپل ایم پی اے ته کارکردګي عوام مطمئن نه دي او بل طرف ته راځي چې یاره ما په وینا باندې دی بل قسم ووټ ورکړه نو دا کو هر پارټۍ کې داسې احتسابي دغه عوام یو احتسابي عمل شروع کړي زه هم ډېر حده پورې دا کوم منتخب ایم پی ایز وي ایم این ایز وي یا وزیران وي دی قبله ډېر